الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه عزتمند مسلمانانو د قیامت علامات او د قیامت نشانی مونږ شروع کړی وی سلور نخي مونږ د قیامت هغه بیان کړی دي پنځم نخه او شپږم نخه هغه د روم او د فارس فتح کېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سمورا جابر بن سمورا رضی الله تعالی عنه یو روایت ده اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزه ما في سبيل الله تبارك وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کسرا هلاک شي نو بل کسرا بنئ د کسرا چې کوم بادشاہ دی ته د روم دې ته به کسرا ویل نو چې یو کسرا هلاک شي بیا به بل کسرا نه او کله چې د قیصر کسرا به د پارس بادشاہ ته ویلو او قیصر به د روم بادشاہ ته ویل کله قیصر بادشاہ هلاک شي بل بادشاہ به نه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د په هغه ذات قسمی چې د په هغه په قبضه کې زما ساده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى د دې ایران او د روم د خزانه به تاسو د الله په لار کې ورس صدقه کوي او خرج به کوي دا به تاسو ته الله درکې دا د فارس بادشاہ هم الله هلاک کی او دا د روم بادشاہ قیصر هم الله هلاک کی او تاسو ته به دا خزانه راشي
بل روایت کی راضی عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چې فإن الله فاتح علیکم ارض فارس والروم او تصبوا صبا الله به تاسو ته فتح در کی د پارس د ارض زمکه د پارس او د روم او تصبوا صبا تاسو باندې به د پارس او د روم د خزانه الله راواړي څنګه چې ډېرې یو غلا یو سیس خلک داسې ډېر په ګڼ تعداد باندې واړي دغه شانتي به یو سیس د بورې نه واړي داسې به د پارس د خزانه او د جواهرات او ملغلري او دا پیسې دا بس تاسو مخې ته الله رب العزت داسې واړي نو ما تاسو ته ویلو اول به هغه نشانه او نخې مونږ وایو کمی نخې چې الله سبحانه و تعالی هغه راوستي دی او شوي دي نو هغه پنځم هغه د کسرا فتح کېدلو د ایران او شپږم د روم فتح کېدلو د قیصر نو دا شوي دي په 13 هجری کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې دا الله فتح کو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په لاس باندې او جنگ اجنادین ورتوي هغه کې الله رب العزت دا فتح کو روم او معرکۃ الیرموک دا په 15 هجری کې شوی د نو په دغه کې فارس فتح شوی دی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې او دغه شانتي پارسی په دویم ځل چې فتح کړی دی د قادسیه جنگ چې ورته وي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه امیرو د لخر نو دا په دغه دور کې فتح شوی د علاقې جنگ د نهاون نعمان بن مقرن 21 هجری کې چې شوی دا دو جنگونه په تقریبا شوی دي او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او تابعین هغه فتح کړو او دا دواړه نخې د روم فتح کېدل او د فارس چې اوس ورته ایران وای د دې سره چې کوم عراق او د علاقې ور سره وي او روم هم الله فتح کړو وما نخد قیامت د علامو د نخونه هغه د امن خورېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو او دا غینه مخکیم ډیره زیاته بدامنی و خلکو به ژوندۍ لونه خخولي خلق به پلارو کې یو بل ته کېناستو ول زما د خپود را غونډولو څوک شتبل برالو په توره بیتی والو خلکو به چې قافلې بتلی او پلارو کې به لوټ کړ غلبو ډاکوان بو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قیامت ته نږدې به امن راځي د امن خورېدل دا نښه ده او دې باره کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو روایت دی چې لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف الا ضلال الطريق قیامت به تر هغه وخت پورې نه قایمیږي تر دې چې یو سړی به سفر کوي په سورلۍ په منځ د عراق او د مکه کې مطلب د عراق نه بر رواني مکه مکرمه ته برازي ولا يخاف د هیڅ نه بم نه یریږي الا ضلال الطريق مگر د یری د ورکېدو نه به یریږي چې تلار رانه ورکنش باقی به دومره امن چې د چا خطر بم نه چې چاته تکلیف او ضرر ورسي نو وما نخد حدیثنا مدقه ثابته ده او دام شوی ده بل روایت کی راضی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه دا هغه عدی دی چې حاتم الطایی مشهور عربو کې د سړی تیر شوی دی حاتم طایی چې دا ډیر زیات مالدار او ډیر سخی انسان په سخاوت کې د ټولو نه مشهور په انسانانو کې حاتم طایی
دا د هغه زوی دی عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنه. دی وی بین انا عند النبي صلی الله علیه وسلم اذ اتاه رجل فشكا الیه الفاقه. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناستم او یو سړی راغی د فاقی د لوګي شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې الله پیغمبر ډیر لوګ را باندې راغلی، ډیر غربت مې دی. ثم اتاه آخر، بل سړی راغی فشکا الیه قطع السبیل. هغه ورته شکایت وکړو چې خلق غلاګانې کوي، ډاکې کوي په لاره کې او خلق شوکې کوي، امن خراب شوی دی. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وی ما ته رسول الله ویل چې یا عدی، اے عدی هل رأیت الحیره، تا حیره لیدلې ده؟ ما تاسو ته په تیرو نښو کې دام ویلې وه چې حیره به فتح شي او بیا مې درته واقعه د هغې ویلې وه. نو عدي ته حیره لیدلې ده حیره. نو قلت ما ورته ویل لم اراها وقد انبئت عنها، ما خو لیدلې نه ده د الله پیغمبر، خو خبر ته یم چې حیره په عراق کې وځای دی. نو ما ته ویل چې فإن طالت بك حیات، که عدي الله تعالی وګد ژوند درکو نو لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. کتال الله وګد ژوند درکو نو تب دسي ضعينه به ویني. ضعينه هغه خزي ته وي چې هغه یوازې د خپل کس خاون نه، ضرور نه، د خپل محرم نه یوازې را روانه شوي او سفر کوي. او ته به ویني چې یوه ضعینه یو داسې ځان له ښځه هغه به را روانه شوي سفر به کوي د حیرې عراق د ښار نه حتی تطوف بالکعبه، چې کعبې طواف به وکړي، دومره په امن باندې به دا راورسي. لا تخاف احدا الا الله، لا يخاف احدا الا الله. د الله نه علاوه به د هغې په زړه کې د هېڅ چا یره نه وي، د الله نه به صرف یېرېږي. د عدي بن حاتم الطائي رضی الله عنه وی ما په دې زړه کې ویل چې فأين الدعار طي قد سعروا البلاد. دا طوی دا خاندان دا د قبیلې طوی چې دا کم ډاکوان او دا غله دي په دې لارو کې، دا به مړه شوي نو په دغه وخت کې، ځکه دا خو د خلقو امن خراب کړی دی. سعروا البلاد، د ښارونه وران کړل، بدامنی خوره کړې ده، نو دا به بیا چرته مړه شوي، ځکه به دا حالات راځي. په دې زړه کې مو دا خبر رانه. او بیا راته ویل چې وإن طالت بک حیات، یا عدي که ستا دا عمر چرته اوږد شو نو لتفتحن کنوز کسرا، خامخا به تاسو فتح کوي هغه خزانې د کسرا، د ایران د روم دا خزانه به تاسو د فارس ته ایران دا خزانه به تاسو فتح کوي. او درې مې راته دا خبره وکړه وإن طالت بک حیات، کدا عمر د الله رب العزت وګت کو لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه. کستا دا عمر الله اوګد کو نو تب دسي خلق ویني، یو سړی به ویني یخرج من ملء كفه، دا لاس به ډکړی من ذهب د سرو زرونه او فضة یا د سپینو زرونه، یطلب من يقبله، داسې مالداری به راشي دی به ګرځي چې دا زمانه څوک واخلی زکاتی خیراتی دارا نوالی، فلا یجد احدا یقبله، داسې څوک به ونه مومي چې هغه د دنه دا قبول کی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې وفرمایل د آخرت طرف ته مونږ ته
هدایت راکړو چې ولایل قین الله احدکم یوم یلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. خاما خب تاسو ای عدی ابن حاتم الطائي او ملګرو دا تاسو چې اوس په دې لوګه کې په دې فاقه کې په دې مصیبت کې په دې تکلیف کې تاسو چې امن خراب دی تاسو ورځ به تاسو د الله رب العزت مخې ته ورشي او دا خلق بم د الله مخې ته ورشي. وليس بينه وبينه ترجمان دا الله د دې انسان په منځ کې به ترجمان نه وي مطلب څوک به منځ کې نه مخامخ به الله خبرې کوي يترجم له. او دې انسان ته به ویل شي فلا يقولن له الم ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى. تا ته زما څوک پیغمبر نو درغلی دا تا چې اوس شوکې کړي دي ډاکې دي کړي غلاګانې دي کړي پلرې حق دی والی د غریب دی خیال نه دی ساتلی تا ته څوک پیغمبر نو در رسېدلی چې هغه پیغمبر تا ته تبلیغ در رسولی وی تا ته خبر کړی وی ته دی به ورته وي بلا ولې نه. بیا به د انسان ته ویلی شي فیقول الم اعطیک مالا تا ته مال نو درکړی شوی وابضل عليك او پاغه مال باندې تا ته فضیلت نو درکړې شوی ويقول بلا دې وي ولې نه الله دا هر څه دی را کړیو دی فینظر عن يمينه خطرب ته وګوري فلا يرى الا جهنم نبویني مگر جهنم بویني وينظر عن يساره غس طرف ته وګوري فلا يرى الا جهنم غس طرف ته هم دي جهنمي. دا به الله په عذاب کې راګیر مخه پکېږي پتا سو چې کومه پاقه راغلی دا کم تکلیف راغلی دی د دې تکلیف یو ورځ شته هلته به اجر میلاو شي. او دا تاسو چې څوک تعاون نه کوي ستاسو خیال نه ساتي د قیامت په ورځ به د الله سره میلاویږي. نو صحابه کرامو ته تلقین د دې خبرې ورکو چې د آخرت فکر او سوچ کوي. اوس دې نخه چې دا امن به قائم شي نو دا امن هم قائم شوی دی ځکه دې حدیث کې عدی وی قال عدي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خدای په نور هدایت ورته بیان کړو چې ما د الله د پیغمبر نه اوریدلی دی یقول اتقوا النار ولو بشقه تمره تاسو د جهنم د اور نزان بچ کی اگر په د کجوري په یو ټوکړه باندې ول نه وي فمن لم يجد شقه تمره فبكلمه طيبه کله چا سره یو ټوکړه د کجوري نه یو صدقه کولای نشي مطلب صدقې ډېر زیاتې کوي د الله په لار کې پیسې او خرچ ور کوي تاسو او که وسم نه کیږي نو خپل خبرې خسته اخلاق په ځان کې راولي بد اخلاقی مکوي. قال عدي رضي الله تعالى عنه وي فرأيت الضعينة ماذا يوازي خز ولدا ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة چراغلی و سفر کړو د عراق نه د حیره علاقې نه دلته کعبه ته راغلی و د الله د کور طواف کاو یو از راغلی و ما ولیدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رښتیا شو. او وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز زپا هغه جنگ کې هم په خپل باندې چې موږ د کسرا د پارس د ایران ماڼۍ او د ایران خزاني دا موږ فتح کړل زپ د جنگ کې په خپل باندې او امن راغې. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دور خلافت کې داشه او داسې امن چې چيلې په پردي پټي ته نه اولې دا ول عمر رضی الله عنه ژوند دي او عمر به وی انسانانو کله قیامت په ورځ باندې او سپم د تند نه مرشي او د دریای دجله په غاړه باندې مرشي الله به زمانه ته پوس کوي چې عمره ستاده ور خلافت او سپې د تند نه مړل. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دسه امن راوست خزبه د عراق نه روانه شو دا دنیا لاري به ویل واغه سعودي ته به ورسېدا او د بیت الله شریف طواف به وکړو واپس بلاړه هیڅ تکلیف بم چا ور ونه رسو
داسې امن راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا امن به یو ځل راځي نو هغه امن راغلی و هغه دا نخم تېره شوې ده نو د قیامت د نښو نه ومه نښه همدغه امن راتللو دا هم شوې ده او اتمه نښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی وه هغه د طاعون مرض طاعون عمواس دا راغلی دی دا براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی 1400 کاله مخکې او بیا دا یو کلی دی د فلسطین سره 25-30 کیلومتر فاصله کې دی هلته دا راغلی و فلسطین علاقه ده او دا نښه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حدیث کې ذکر کړی نو دا د عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت ما تاسو ته مخکې ویلو په هغه کې حدیث کې یو دا ده چې ما ته ویل ای عوفه اعدد 6 بین یدی الساعه مخکې د قیامت د راتلو نه شپږ خبرې وشماره دوه من ذکر کړی و ذکر منها ثم موتان یاخذ فیکم ککعاس الغنم یو په هغه کې دا د چې د قیامت نمخ کې به داسې بیماری راشي چې ډیر زیات مرګونه به پکې وشي او تاسو به داسې مړه شئ که کعاس الغنم لکه په شان د چیلو باندې د بیماری په چیلو چې کم مرض راځي په غواګانو چیلو ګړو باندې نو داسې به په تاسو مرض راشي د انسانان به وفات شي طاعون به د باندې راشي او بل روایت هم ما تاسو ته د معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ویلو چې 6 من اشراط الساعه شپږ د نښو د قیامت نه هغه یو شپږ د نښو د قیامت نه هغه یاد کړئ تاسو یې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وذكر وموت ياخذ في الناس كقعاس الغنم یو په هغه کې مرګ دی چې پتا سو باندې بشان د چیلو دغه مرزونو په پتا سو باندې راځي بل روایت کې راځي سلمہ ابن نوفل رضی الله عنه فرمایي بین یدی الساعه موتان شدید د قیامت دراتلو نه مخکې به الله سخت مرګونه پتا سو باندې راولي بیماری براشي سخت مرګونه په پتا سو باندې راشي او دا راغلی او طاعون عمواس په 18 هجری کې فلسطین کې د عمر رضی الله عنه دور خلافتو بیت المقدس چې کله فتح شو ماته ست واقعات یې بیان کړي و دا عمواس علاقه د ما چې تاسو ته 25-30 کیلومتر د فلسطین نه لري ده نو د فتح د فلسطین نه پس الله رب العزت په خلقو یو مرض راوسته و او هغه مرض کې ډیر زیات مسلمانان هغه پکې شهیدان شوی هغه ته به طاعون عمواس په عمواس علاقه باندې دا راغلی یو روایت کې راځي چې 10000 خلک پاغي کې وفات شوی 10000 خلک لګي ورځ یو او پاغي کې داسي کلی صحابه کرام هم هغه پکې شهیدان شوی طاعون پر راغلی او دا مرزونه راځي دا نن چې ورته مونږ او تاسو کرونا ویلا دا راغلی او کنه دا مرض دا د الله د طرف راځي امتحان په مؤمنانو مسلمانانو او په کافرو عذابي او دا قسم بیماری چې په ناشنا شکلونو کې راځي او دا د قیامت د نه خرام ده ناشنا شکلونو کې به بیماری په تاسو راځي عذابونه به اب ان شاء الله بیا وایو وګت حدیث ته او په دې کې هغه صحابه کرام چې هغه جرنیلان پاتې شوی غټ کمانډران پاتې شوی د صحابه او هغه پکې شهیدان شو لکه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ابو عبیده امین هذه الامه د دې امت امین دا ابو عبیده رضی الله عنه دی هغه په دې بیماری کې شهید شوی و معاذ ابن جبل چې یمن ته الله پیغمبر لیګو او ډیر زیات نصيحتونه ورته وکړو
قل الحق ولو كان مرا. معاذ حق وایا اگر کډیر تاریخ په خلق لګي بیا حق خبرې او حق وایا کته وجلې شي. او معاذ ابن جبل وی رضی الله عنه چې کله د یمن ز گورنر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره تر ډیر زیات لارې پورې پیاده مزل وک او ماته معاذ کې دې شي چې ته واپس راځي او زنه ما زما واست ملاقات ونه شي. معاذ ابن جبل دغه صحابي دی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د فلسطین نه پس په طاعون عمواس کې دی شهید شوی دی. شرحبیل ابن حسن رضی الله عنه دا یو صحابي په کې شهید شوی دی. الفضل ابن عباس فضل ابن عباس رضی الله عنهما دام په کې شهید شوی دی. ابو مالک الاشعری رضی الله عنه دا صحابي په دې کې شهید شوی دی. بلال ابن رباح رضی الله عنهم په کې شهید شوی. یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه ما تاسو ته ویلو یزید دوه دي. یزید ابن ابي سفیان دام په دې طاعون عمواس کې شهید شوی. حارث ابن هشام رضی الله عنه دام په دې طاعون عمواس کې شهید شوی. ابو جندل ابن سهل رضی الله عنه دام په کې شهید شوی. سهيل ابن عمر رضی الله عنهم په کې شهید شوی. دا الله صحابه کرام خو ما بیان کړل، خو د دین علاوه ډیر صحابه کرام تابعین په دغه طاعون عمواس کې دا شهیدان شوی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په تاسو به بیماری راشي طاعون مرض تاسو به کقعاس الغنم پشان د چیلو د مرض به تاسو پات کیږي. مونږ چې ورته ټوغه وایو د چرګانو باندې راځي دا مرض به پتا سو باندې راشي او تاسو به ټول ډیر مړی به پتا سو کې وشي. دا کما اتم نه چې ما بیان کړه چې تاسو باندې با طاعون راځي نو دا ام تیر شوی دا ټول اتنخي چې مونږ کوم بیان کړی دا ټول نخي د قیامت دا راغلي دي زما عزتمندو. نو زمونږ د دې قیامت ته دی بیانولو د دې نخونه مقصد هم دا دی مونږ دغه ورځې ته تیاری وکړو. زمونږ استاد د دنیا ټول دارو مدار د آخرت باندې دی چې آخرت هم خستې کا آخرت هم خرابو. نو مونږ او تاسو بیا التبه زمونږ استادو کار ډیر زیات ګډوډي ز کړي سخت دي او دا ځوانیم بیا ناراضي دا اوس چې کم طاقت دې دام بیا ناراضي دا نه ورځ هم ناراضي. शबाब इस तरह गुजरा कि कोई पता न चला मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाई गई. माँ जवानी तेरा कड़ा इस बात आता होने लगी उसमें दामला राटी टशवे दा जवानी गोरम खो नाराजी पर नजर चढ़ता ला जवानी भी नाराजी जमा इज्जतमंदो नो दगे आखिरत द पार तैयारे पकार दे او هر یو سکند د الله سبحانه و تعالی سره چې زمونږ استاد تعلقي ماوتا په هر ټیم کې د الله سبحانه و تعالی نه یری یاره دا کار کوم الله په خپکی دا میونه کو الله په خپکی. ګوره د جمع یو منځ د ماوتا په کې حاضرې دي نشو د قران مجید څومره کلونه وشو تلاوت ماوتا چرتهونه کو روام نه غستو. د الله پیغمبر وایي چې تاسو اتقوا النار ولو بشقه تمره د کجوري په یو ټوکړه د جهنم د اور نزان بچ کی قدم در سره نه نو خپل خبرې د یو بل سره وکړي خستا اخلاق دا ما او سره نشتا بیا خو ناکامي د زما عزتمندو چې د آخرت د پاره مونږ او تاسو تیارې وکړو. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.